السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد جبیر خان. کتونکو دا وخت موږ د بلوګرام او تختبند په منځ کې چې کوم پل سټیل پل په دې کې موجود دی او دلته کې چې دی دا پل ډېر د خستهحالۍ شکار دی. د دې سره سره چې دی په سوات کې چې درې نور پلونه دي هغه دهشتګردۍ په دوران کې چې دی هغه تباه کړی شوي. تر حال د هغې د اوسه پورې چې دی مرمت نه دی شوی، د هغې باندې کار نه دی شوی. په دې وجه باندې چې دی د دې ځای مقامي خلکو سره سره چې دی د ملک بر نه چې کوم سیاحان راځي نو هغو ته ډېر مشکلات رامخې دی. په دې کې چې دی حادثې هم راځي، چونکې د انتظامي تر مخه چې دی په دې کې وختن په وختن هغې مرمتې کړي دي، ویلډونه یې کړي، خو چونکې هغه پل چې دی هغه اوس هم د خستهحالۍ شکار دی. که تاسو وګورئ په دې باندې هیوي ټریفک چې په دې سایډ باندې جنرال بس سټینډ هم دی، د هغې سره سره سبزي منډۍ او نور علاقې مټه کابل دا تحصیلونه چې د هغې د همدوره خلک چې دی هغه په دې طرف باندې ځي. نو په دې وجه باندې د خلکو مشکلات چې دی هغه یو په دوه دي. که تاسو ته موږ ووایو نو تر اوسه پورې په دې باندې داسې کوټلې ګامونه نه دي پورته شوي چې په هغې باندې خلک د ستاینې وکړي چې یاره د حکومت ته طرفه چې دی په دې باندې کارونه شروع شوي دي. خو چونکې دا درې پوله چې دی د وخت وجه چې دی خلکو ته ډېر غټ عذاب رامخې ته دی. دا که تاسو وګورئ دا د یو غټ حادثې ښکار کېدی هم شي، ځکه چې په دې کې ځای په ځای باندې دراړونه جوړ شوي دي او خلکو ته مشکلات رامخې ته. نو موږ به دا حکومتي وخت نه او سره سره چې دی دلته کې چې کوم انتظامیه ده د هغې نه موږ غوښتنه کوو چې په دې باندې کوټلې ګامونه پورته کړي او په دې پلونو باندې کار شروع شي. که فرض کا دا د اګریمنټ پلونه دي، که فرض کا د پاکار مې طرفه په دې باندې داسې قسمه صدقه وشو نو دا چتولی هم شي، ځکه چې دا د هغو خپله پراپرټي ده او د خپل د خلکو د همدوره دپاره هغوی لګولي. خو چونکې انتظامیه د دې ځای نمایندګان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې سترګې پټې کړي دي او خلکو ته چې دی مشکلات ډېر زیات رامخې ته دي.